السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن د افسوسناک او ډیره زیاته زړه لرزون کې واقعا مخې ته راغلی ده. په سند کې یو ظالم قاتل سپاک چې خپل مور یې ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده چې د انسان زړه ورسه وبګنیږي. الله تعالی دې موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. عزتمندو پس باندې بل امور دومره بې دردۍ سره قتل کړه. څه داسې واقعه مخې ته راغلی وه چې دې سره دومره غټ ظلم وکړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خو کې وساتلای نشان وي چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ځکه په موږ باندې قسم غضبونه راځي، کله د سیلاب په شکل کې، کله د زلزلې په شکل کې. اخیر ولې راځي؟ د ځکه چې هر یو انسان دومره ظالم شوی دی د خپل وس نه بره په بل انسان باندې ظلم کوي تر څو چې لاس رسی هغه عمره ظلم کوي. قتل پسې قتل روان دی، ظلم پسې ظلم روان دی او احساس ورته نه کیږي چې زه ظلم کوم، قتل کوم، اخر زه دا څه کوم. خبره اوږدیږي. راځي عزتمندو چې خپل خبرې ته راشو. عزتمندو دا واقعیا په سند کې شوې ده چې یو ظالم انسان خپل مور قتل کړی ده. مور غریب روټۍ سوجي سره لټ کړی و. نو د زوی ورته وی چې روټۍ دی ولې لټ کړی و؟ دا د روټۍ ټیم دی. د زناور ظالم سپاک تمانچه راویستې ده او په دې وړه خبره باندې خپل خوږه مور ډیره بې دردۍ سره قتل کړی ده. یا ظالمه یا قاتله، تا سره د مور څونه خوارۍ نکړي دي. د مور د خپو د لاندې خو جنت دی. خدای خبر شاد چې ته په کم خلک کې لوی کړی. بې غیرته، رزیله، بې حسه او منحوس انسانه. زمون حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتل دی زر تر زره گرفتار کړی شي. اول دی ولا خو ډیره زیاته سزا ورکړي او هغې نه بعد دی سرعام پانسي کړی شي. آینده دپاره بل څوک داسې کار ونه کړي او خلک ته عبرت والي.